والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله زكريا بن إسحاق دا سبتراوي أروي أبو زبيرنا إنه سمع جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي السلام كما نقول دينا أن نمتصح بعلم وبارنا أن نمتصح جمعنا وليه مسحه بعزم بارو كباني أو بار يا منغا مسحه بچاباني فبچاباني دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کړیو ان نمتصح علامه راکوي مولا وای دا اصل کې چې جنو او معنا دا چې موږ استنجا او مسح او معنا موږ استنجا او نبی صلی الله علیه وسلم موږ من کړیو چې موږ ان نمتصح چې موږ استنجا او په اړه کې باندې او بحر یا په چبانه د پچنه مراد د اوخ پچلا مشک پکې دا د چې وچوي پچا وچوي هغه کنه مراد دا د چې دی په پچا باندې دا چې د استنجا دا نشي کولای نو دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم باندې معنا د استنجا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی زاد اخوانکم الجن دا استاسو دورونو جنیاتو خوراک دا دیکھ ټول محترمات تاویلو داخل دی لکه اجلاس حیوانات داخل دی اوراق د کتابونو داخل دی پریوان استنجا مکوا بارن دسن نهر آغلی د نجاساتنا بچبانی مکوا د میخی پسوٹا باندې مکوا امدارنگا د خرب خرشنو باندې مکوا داولی د نجاست د وجنا دیکھ ټول آغا داخل دی چکم شے نجس دی ټول پکې داخل دي مکوا لیکن کتا استنجا په نجاسه باندې وکړه دا جایز ده که جایز نه ده تاویلو د احناف مسلک دار استنجا په نجس باندې جایز ده سره د کراهیت نه امام شافعی رحمه الله استنجا په نجس باندې د سره صحیح نه کتا استنجا په پچا وکړه استنجا په سوټه وکړه مامین اباد دا باندې واجب دی چې استنجا بالماء وکړي استنجا بالماء نغداو کی او کتا استنجا بچا باندې وکړه په دې بچا سوټه دې وکړه هغه نه باندې امام شافعي وایي استنجا پکان کې نسې کی ولی زکه داسې نجسو اوس نجس شو په نجاست اجنبي باندې نجسو نورم پسې نجس نجاست اجنبی پکې راغی نو اوس چې په اوبو باندې صفانه کې وکاڼي باندې دا نه صفا احناف وایي استنجا دا صحیح ده خو دومره دی دا مکروه ده بعزم او بارن همدارنګه استنجا په مکروه باندې زموږ په دې باندې دا جایز ده سره د کراهیت نه امام شافعي مولا مسلک اختلاف دی خو صحیح دا چې دا نه صحیح کېږي دا سیکیگی نا نو دا جنیاتو دی پیریانو چیزنو خوراک دا اس دعام دلتا چیزنو دا جنیاتو خوراک دا دعام دا مطلب جنیات دا دعام دا دی خوراک دا جنیات دا پیغمبر علیہ السلام سرا کم جنیات نبی صلی الله علیه وسلم راغلی وخت د جنیات راغلیو دا د هجرت نه مخکیو امام جبرانی د حدیث نقل کړی دی دی راغلیو د هجرت نه مخکې مکه مکرمه ته دا د جنیات د نسبی مقام نسبی دا جنیات په مخکې پر اسمانونو ته حاضر یو بل اثر په وزري د بار اسمان ته بلاړ البته ملائکو په خپل مابین کې خبرې کولې یو خبره په واورې د رښتیا سر به ورته دروغ یو دی کړو خلکو ته خبرول
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदीन के रुजुम अल-शयातीन सूर यौम वाइदाला यो जीनत आसमान दे बर रुजुम अल-शयातीन शैतानान विश्तित किरी शैतानान जबर के यो बसते जुदा चिट्ठस नदी आमीना बोली ब्यावान जोशी बाला के न जोड़शी नदी में की मशवरा पता से चलने आसमानों का खतरो मक्की और उस खतरे में शो तहावल ना मिले मशवरे होगा सलोट तरफुन दे वक्त न वजह में दादा नस्बीन दुनिया को वफद दारा मक्की मुकर्रमी तरफ था नबी सलाम बदन नखला के उक्तम की सदा हर वक्त गिर गया नो या सहारा मुंदो या नबी सलाम तहज्जुद के कुरान करीम तिलावत हो या सहर दे चराल कुरान करीम वारद हमें वेरता हक सच को मन करे छियो दादी दे कुरान करीम मन आसमान नो तकतल जमदा के लिए दे चराल दा रिवायात बने के मुख्तलिफ रावली सो विदा आतक कसो सो विदा शफक सो विना हो दातिरिया अल करार पैगंबर सलाम तिलावत की तिलावत वारद وديبين كويلنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد تم باجمعون ناشنا قرآن الكريم آغا دے کہ پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات شو نبی علیہ السلام ماندی ایمان راول مسلمانان شو چه مسلمانان شو نبی علیہ السلام نو آغینے درخواست ہوگا کہ زمانگا خوراک नबी सलाम मतलब अडुकी दा बस्ता से पूरा कभी दारोस आसना दा बस्ता से सारू पूरा कभी नामी दरबार होते दा उम्मत दे मन का यदि वाले सिंजान की दा बदबू की नबी सलाम उम्मत मन यदि वाले सिंजान दा मक्का दा अडुकी या पेरियान बुयई और या दारे चबरी वाले अल्लाह तबारक व तआला नूर और खशना के तकोरी दे बार वो खशना की अपन हालत तक दी और सारवी आगे गया उगरी ना गया फिर अपन हालत तक दी ना आगे सारो पूरा करना कुदरत असल के रिवायात मुतारिद मुतदाद रागली रिवायत इमाम मुस्लिम दास रागले लकुम कुल्लु अज़म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आगा अडुगले Allah tabarak wa taala numpi baniya chewi Allah numpi achi avastha khora kada imam tirmidhi riwayat kiradi lakum kullu azmin tabar har aga ke khora ke ki Allah numpi diya chewi riwayat mutarid nahi bani koi aga Allah numpi achi avastha khora kada bal riwayat kiradi ki Allah numpi achi veni avastha khora kada ta'aruf मुतारिद रिवायत को माबेन की तदबीर पकार दे नो बादा तदबीर करे ने रिवायत मुस्लिम आगा चित अल्लाह का बस्तात पूरा गई शेदाना पिया शेदा मुस्लिम जन्नत दरबार ने एवं तरबीती के बाद चिस्तात पूरा का बगा मैदाना पिने या छे दाव काफिर जन्नत दरबी ज्यादा तदबीर करे लेकिन अल्लामा गंगोही रहमहुल्लाह वया दा सवाल छे नबी सलाम नकड़े दा मुस्लिम जिन्नात उगड़े काफिरान ने कड़े मुस्लिम रिवायत दा वक्त ज़ब्ह करे इमाम तिरमिज़ी रिवायत को वक्त अकल करे बदी वजना हर आग अडुके कि عند अकल अही बानी बिस्मिल्लाह वनिवेल शी औफर रहमा दीवाने वक्त कम दे दा पूरवी तो वक्त बानी बिस्मिल्लाह वनिवेल शी लम यकुन औफर रहमा दा औफर लहम नबी माना जाने हर आगा अडुके तासो खोरा कना च आगीबानी बिस्मिल्लाह वनिवेल शी कमरे वतिन तदबहा व वक्त दबहा की इमाम तिरमिज़ी आगरे च कम अडुके आगीबानी बिस्मिल्लाह वनिवेल शी को वक्त अकल के अडुकी बानी बिस्मिल्लाह दे वनिवेल को वक्त अकल के औफर रहमान में बरकत नदी और बिस्मिल्लाह दे को वेले औफर रहमान की देनो दाचवी आगीबानी औफर रहमान निवे वहां पे बांधी पूरा नेवी इसका सवाल जो मुस्लिम जिन्निया जुदा करे दे नोया وبه قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش الحمصي بن يزيد حضرت بن ابو العباس بن
कुनियदा قال حدثنا ابن عياش ما تحديث ذكر ابن عياش دا اسماعيل ابن عياش بن سليم دا ابو قتيبة كنيدا دا دحي مسعود کے صدوق راوی نے نو روایت کے دخل خاریین چکم روایت نقل کی بنی اختلاف راتدا روایت کرके یحییٰ ابن ابی عمرو سیبانی نام دا سیبانی اغین روایت کی جنونا کرके چانا دا عبداللہ ابن دیلمی نام دا سیبانی منصوب سیبان ترے دا یو شاق دا حبیر قبیلینا ابو دعید کنینا دا دخی مسلمین کرے سیقراوی جو 238 کے وفات شوئے اغیوین کرके دا عبداللہ ابن دیلمی نام عبداللہ ابن فیروز دیلمی مقدسی دے ابو بشر کنینا دا ضحاک ابن فیروز ورور دے دا اسید اللہ بیت المقدس کی دا کفار تابعین نے اگر میں ذکر کی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عبداللہ ابن مسعود ابن غافل ابن حبیب حضری نے ابو عبد الرحمن کنیدا عبداللہ ابن مسعود دا سابقین اولین صحابہ کرام نے کفار علماء صحابہ ولنے کفار علماء صحابہ ولنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیات مناقب دی عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام سر کو بدر کی دول جنگون کے دا حاضر دے دا ذل ہجرتین دے دوارا ہجرتو نے کڑی حبشو تے ہجرت کرے دے مکی مکرم مدینی منوری تے ہجرت کرے دے عمر رضی اللہ عنہ کو کوفی باندې گورنر مقرر کړی ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ وی منگا نبی علیہ السلام ترالو نبی علیہ السلام ملاقات تبرالو منگا دا قرآن کولا چا عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام خاندان ندے لکسرت خدمتی ہی دا وجد نیرواری دا خدمت دا وجنا نو دا دی وجنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب نعلیم وی نبی علیہ السلام پڑی بدی سروی یہ تا صاحب الوساد وی نبی علیہ السلام تکی بدی سروا یہ تا صاحب السواق وی نبی علیہ السلام مسواک بدی سرو نتمیمہ وی منگا نبی علیہ السلام صحابہ سرناسیو وما رأیت فیہم ارغب من الدنیا مانی دلی صحابی چٹیر رغبت دنیا نو و ارغب الى الاخرت واخرت چٹیر رغبت دنیا نبی نحت مشیوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پشانت صحابی مانی ولدلے ذکر دنیا نبی رغبتی و داخرت طرف تڑی ربینا دا کو مدینہ منورہ کی وفات شوئے دے خدودی شجری کے 838 روایات دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا نقل دی نو آغداوی قد مراغ وفد الجن وفد جنیاتو دا دا آغا نسبین پیریانو نو دی چیز مدارالو دی قدوم کی مکرمی کیو دی راغ نبی علیہ السلام بانے دا جنیاتو سرو ملاقات نبی علیہ السلام دا شفق پیری شوے دری پیری قبل الحجرت شوے دری پیری بعد الحجرت شوے مسئلہ بدل کریشی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بعدو کی رو کو بعدو کی نو بعدو کی موجود اور کو بعدو کی موجود نو راہ وقت جنیاتو نبی علیہ السلام فقال نے میرے یا محمد انہی امتکا اتنی دا امر دے دنیا نہانا منک امت فتن یستنجیا کس جاؤ کی بے عاصمین پاڑو کی بانی او روستن ذکارو کے خوراک دا منگلیں او روستن تو نجاست خشنو بانی دا خوراک دا سار ہو دے او حمومتن یا پچا بانی پسکرو بانی دیو لگی دی بڑی بانی استنجاو کی وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا اللہ مندبری کرد غرد ولدے جانو کی زمان خوراک دے رسول محمد صاحب خوراک دے نخالفنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام مانا اکڑا اے خلقو مکوی بدیوان استنجاب مکوی ذکر داستات دولونو دجنیاتو ناغی خوراک دا بدیوان استنجاب نکوی نوائن باب الاستنجاء بالاحجار باب بیان استنجاء بالاحجار استنجاء پشابانی پہجار وانے پکان وانے
وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي jadi पैदाइश चशवेदा को जोत जान चशवेदे और बद की चीजें उदाबिया और शवेदे और दा चीजें बिलाद मुख्तलिफों की ये सफर एक वली में मसियाने नबात मक्की मुकर्रमे तले सियरा भी पाल वाले हदसना मुदानी में कर याकूब इब्न अब्द रहमान दा याकूब इब्न अब्द रहमान दा रिवायत न करती चाना अबी हाजिम याकूब इब्न अब्द रहमान इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने दस की दरीही तकरीर से करावी ने बेन वफात से कोई ओसरियो वाजिया की अगर वकी अबी हाजिम नदा बुनियादा कुल में सलमा इब्न दीनार ने सलमा इब्न दीनार दाशिनो मदनी ने दाफक अरुई आलाम मशहूर उलमाओ मुहद्दिसीन के खिलाफत मंसूब की दावत चेले अगर वकी द मुस्लिम ना मुस्लिम इब्न खुरना दा मुस्लिम इब्न खुर इमाम जरकशी वही दिरेद दे सनन दे नरवे दान दरागले दी वजन दे चा मथम न दकड़ी चा फतह ऐब न दे बयान करे और इब्न हवान दा फसिकात के जिक्र करे ने अवल के खलक दा रिवायात की खता के दला अगर वे जिक्र की चाना तो औरवाना अगर हर तशरीह ने काल दशवी इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قالوا اذا ذهب احدكم كرجلاشي وساسن الى الغائب غائب تلاشي فليذهب معه لا فليذهب امر دے مومن امر دے استحباب دربار دے فليذهب معه خان سر دی بیسی اس ثلاثه احجار دريكاني شوافی دلیل وإذا أمر راغله لا وجوب دبار له وقرة ريكان راغله مهم أمر استحباب دبار له بثلاثة أحجار لا ريكان في كبار دغالب سر له غالب دار ريكان باندې پاکواز را دي یا دا ريکان په كبار دي سر له چې دا تسلیث چې نو دا شرط ده تسلیث شرط ده یا غالب دار چې دلته دا درې کاڼ باندې پاکواله راځي شوافی نه دا په کې بعد تصریح شرط دی مونږ وینا غالب دا په کې بعد غالب سره دی غالب دا درې کاڼ باندې پاکواله راځي دا په دې کې بعد باندې چې تصریح شرط دی په دې بعد غالب سره دی غالب دا درې کاڼ باندې سباواله راځي تصریح کې شرط نه دی یستطیب بهنا چې دې استنجا وکي په دې باندې यस्ततीब दा सिफत अहजार दे और या जुमला मुस्तानबा दा इस्तिताबत चकुले वो इस्तिंजा इस्तिजमाता के ने द इजालत खारिज बिन सबील मिन महन मखरजी दा ठोड दिन इबारत है यस्ततीब बिन इस्तिंजा की बदीवान व इन्नहा दा अहजार तुसिब अनहु काफी कीगी अनहु द इस्तिताबत ना यो तुर्जियो काफी ज्ञान हो तो मुस्तंजीना रहीम ज़मीर राजिद मावता चित मुकाम न मालूमी तुर्जियो काफी ज्ञान हो तो बोना तक काफी की चिदरी कान इस्तेमाल के माना को इस्तेमाल न के अब तक अस्ताद पारदा काफी अब तक किफायत न आगता कई और وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن عمرو بن خزيمه عن هشام بن عروه بن زبير بن عوام استنجا والمنذر كني يا ابو عبد الله ثقف الراوي فيوصلوا اكثر ريح کی وفات شوه اگر وکي د چانه د عمرو ابن خزيمه اگر وکي د عمر ابن خزيمه عمر ابن خزیمہ دا المدنی دے ابو خزیمہ دا سفراوی ابن حبان صفات کے ذکر کرے اگر روایت کی دچانا تو عمر ابن خزیمہ اگر روایت کی تو خزیمہ ابن ثابت نا عمر ابن خزیمہ ابن ثابت الانصاری دے دا اوس قبیلی سر تعلق لري ابو عبد الله یا ابو محمد دې کونیه د مدینه منوره دے
امام نسائی ورته سیته ویلي دي، ابن سعد ورته سیته ویلي دي، روایات یې ډېر کم نقل شوي دي. هغه روایت کې د چا نه خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وعنهما، خزیمه ابن ثابت ابن فاقی ابن ثعلبه ابن ساعدة الانصاری هغه الختمی ابو عمر کنیدا دا د مدینه منورې د ذو شهادتین دی. د دې دا ذو شهادتین دی کدا یوازې گواهی وکړي د دوه کسانو گواهی مقابل کې د یوازې گواهی معتبر ده. بدر کې حاضر دی، معاهده ټول جنگونو کې نبی اسلام سره حاضر دی. په سفین کې په وخت د شهید کې دا وفات شوی دی. دې د ذو شهادتین امام ابو داود د دې واقعه ذکر کړی ده. یو ځل نبی اسلام د عربینا هغه نه چې نو ساره واس نو چې واست نبی اسلام مخکې د عربي نو د عربي هو تاسو قالو ان اعراب اشد کفر و نفاق هغه د آداب نه خبر نو د وخت د ویرو باندې خلو د آداب نه چې نه خبر نو نبی اسلام دا ورسېد چې له پیسې درته لاره کې خپل صحابي خبر نه دی چې دا صحابي نبی اسلام اغسته هغه ورسره په یو وګوري کې دې چې نبی اسلام د پیسې دی ورته کوم په بازار دی یا आवाज وکړ نبی اسلام دا صحابي اخلي واهله او کنیا اخلي نو دا خاصو بل چا باندې نبی اسلام ته کنیا مسلمان دا په اغسته ته څنګه یا ایواله کې بل چا باندې تاسو دا مې ورنه اغسته او ته مې دې ته پر روان کړې پیسې درکوم دا ما اغسته هغه په عربي هغه ولې هلک شاهد دې ته دا اغسته نبی رسول الله دې شاهد لري نو دا خزیمه ابن ثابت وجد او زه شاهد زه گواہی کوم چې دا ساروی د تا نه پیغمبر علیه السلام اغسته نبی اسلام ورته ویل یما چې دا ساروی اغسته ته خو نه وي نو چې ته موجود نه وي نو ته څنګه گواهی کې دی وخت ته موجود نه وي کنه خو دا مې ثابت وي دا پیغمبر چې ته مونږ ته وي چې اسمان نه وحی راځي ملائکه راځي دا ټول دین د اسمان راغلی دی او مونږ ته چې راغلی مونږ ستاسو په یقین کوو دا ټول دین ستاسو د وجه نه مونږ راځي یقین کوو د یو ساروی خبره باندې زموږ ستاسو باندې یقین دي چې دا ساروی ته اغسته دی نو زه ځکه گواهی کوم دا خبره وکړه نبی اسلام ورته خبر فضیلت ورته بیا من شهید له الخزیمه فحسبه خزیمه چې چا لپاره گواهی وکړه دا کافي دی د خزیمه یوازې گواهی دا به د دوه ګواهانو په ځای باندې قدرېږي نو ځکه دا د ذو شهادتین ځکه ویلي کله چې قرآن کریم جمع کېدله نو په هغه وخت کې خزیمه بن ثابت یو آیات راوړه په صدیق یوازې راغی یوازې هغه آیات یې واخیسته قرآن کریم کې داخل دا داخل کړه نو چا ویل دا خو یوازې د بل ګواه دوه پکار دي بیا به نبی سلمان شهیده له خزیمه په حسبه چې دې یوازې ګواهي معتبره ده حضرت عمر رضی الله عنه آیات راوړ الشیخ والشیخة اذا زینیا فرجموا ما نکال من الاول عبید الحکیم هغې سره بل ګواه نه و د هغې گواهی رد کړه دا معتبر نه دی نو هغې په قرآن کریم کې د حضرت عمر رضی الله عنه شخصیت اولې معتبر نه کړو تا سره بل ګواه نشته خو د خزیمه رضی الله عنه فرض د نبي اسلام د وجې نه هغې معتبر کړه هغه آیات په قرآن کریم کې داخل کړه دې وجې نه دې ته ذو شهادتین دا ویل قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستتابة فقال بثلاث پیغمبر علیه السلام نے استتابت د استنجا متعلق استتابت عدد حجار او استنجا دویل کیږي فقال نبی صلوات احجار درې کان استعمال او موجود استحباب نه ليس فيها رجيع ولكن رجيع نبی ليس فيها ولكن چې نو رجيع نبی درې کان استعمال کوي قال ابو داود امام ابو داود ویا حاصل داده بیان وقوع اختلافی پر روایت ابي معاویه کی ولد علی بن حرب مدی ذکر د عبدالرحمن ابن سعد واسطه کړه په مابین د هشام او د عمرو کې
او عبد الله چې کوم د ابن فضل هغه دا واسطه ذکر کړی نه دا حاصل دا دی غرض امام ابو داود د قال ابو داود نا ترجیح سند مذکور تورکې دا مذکور سند ته ترجیح چې د ورکې امام ابو داود غرض دا دی ولی دغه چې د اختلاف راغلی سلام زود ابو معاویه د ابو معاویه سلام زود اختلاف راغلی وګورا د ابو معاویه او تلميذ عبد الله بن محمد نوفلی دی دی واسطه ذکر کړی نه دا په ما بین د هشام ابن عروه کې او د چا کې د عمرو ابن خزیمه کې د هشام ابن عروه او د عمرو ابن خزیمه د دې په ما بین کې چې د واسطه د نه راغلي واسطه ذکر نه دا لیکن دویم تلميذ د ابو معاویه د علي ابن حرب دی او علي ابن حرب التواسطه ذکر کړی د دوار په ما بین کې عبد الرحمن ابن سعد علي ابن حرب عبد الرحمن ابن سعد واسطه ذکر کړی په ما بین د چا کې د په ما بین د چا کې دا ذکر کړی دی د هشام او د په ما بین کې او د عمر د دې دوار په ما بین کې چې د واسطه دا ذکر کړی دا د هشام او د عمر په چا کې په ما بین کې هغه واسطه دا ذکر کړی دا نو دو شاگردان د ابو معاویه یو عبد الله بن محمد نوفلی دی واسطه ذکر کړی نه دا واسطه دا نشته د چا په مابین کې د هشام ابن عروه د عمرو ابن حذیفه په مابین کې دویم شاگرد علي ابن حرب دی واسطه ذکر کړی دا د هشام او د عمرو ابن حذیفه په مابین کې عبد الرحمن ابن سعد نو علي ابن حرب دا به معاونه روایت کوي د هشام ابن قرانا هشام ابن عروه د عبد الرحمن ابن سعدنا او بیا عبد الرحمن ابن سعد روایت کوي د عمرو ابن حذیفه امام ابو داود روایت د نوفلی ته ترجیح ورکوي په دې لپاره په تابعین چې دین هغه موجود دي یو ابو اسامه دی بل ابن نمیر دی دا تلاميذ د هشام دي نو دیم واسطه نه ذکر کړي په مابین د دې دواړو کې د هشام او د عمر په مابین کې د واسطه دا ذکر شوی نه دا نو ذکر وی قال ابو داود وی قضا روا هم دا روایت کړي ابو اسامه او ابن نمیر ابو اسامه دا ابو اسامه حماد ابن زید قریشی کوفی دی نو دی وجه دا سیته راوی دی همدارنګه ابن نمیر دا عبد الله ابن نمیر همدانی دی ابو هشام دا کوفی اوسیدونکی دی هغه روایت نقل کړي دی چې د هشام ابن عروه نو دی روایت ذکر کړي دی چې دی واسطه ذکر کړي نه دا نو د عبد الله ابن محمد نوفلی روایت ته چې هغه ترجیح ورکړي دی روایت تصور دی نو هغه ترجیح ورکړي نو غرض د امام ابو داود دا دی چې دلته دی ابو معاویه کو استادان دي یو واسطه ذکر کړي او بل واسطه ذکر کړي نه دا د یو استاد چې نو هغه عبد الله هغه چې نو شاګرد چې عبد الله بن محمد نوفلی دی نو هغه ته ترجیح سند مذکور ته ورکړي په چا باندې علي ابن حرب د هغه په چا باندې په سند باندې چې التواسطه دا ذکر شوی دا باب في الاستبراء باب في الاستبراء باب دې په بیان استبراء کې ودلته د استبراء باب دا مخکې ذکر شوی نو بعد علماء وایي دا بل باب دې په استبراء کې خو دلته مراد د استبراء نه استنجا بالماء مراد او مخکې چې استبراء ذکر شوی و هلته مراد نه استبراء من البول و باب الاستبراء هلته مراد نه براءة الذکر عن البول دا ویلي و چې څنګه ست مناسب ګڼي څنګه ستا عادتي کته پورته شامن دوا سر ملا پسیو وروا اخوات وقان وروا سمل چې شامدر کامن دی وسکه چې ستا طبيعت څنګه ځي هغه معنا استبراء من البول براءة الذکر من البول دا وی پاک نه نه باندې استنجا وکا دا سمکه وکینا ټکو وا چو درته ورته هغه نه باندې لاړ او د دې وچی کوي نشي او به ویلا مشک فجکا شکمکه ودا د
باندې کی طلب د برکت او کدا بنیاد دی او دلته مراد استبراء نه استنجا بالماء مراد دی و سوال داري چې دلته مراد استبراء نه استنجا بالماء دی د مناسب متصل باب او روان دی باب فی الاستنجاء بالماء بیا هغه باب ذکر کول ته سره ضرورت دا نشته لیکن تدا سے ہوا جلد استبران مراد استنجا بالماء مراد دے لیکن چا بدا ویلی چی دا استنجا بالماء دا چیزن دوبرا محتم بشان شہن نے استنجا بالماء چکم دا مقصودی ندا ندی وجنہ کدا مقصودی وی امام ابو داود ولی دفار مستقل باب قائم کرے استنجا بالماء دے وکرڑی رخدا وکدی ونکنن سفروان نشترے دی وجنا شاید دا یو محتم بشان کار نیوی شریعت پر دی احتمام نیوی کرے امام ابو داود استبراء نواد استنجا بالماء باب کیا خودو اشارہ دی لگی چی دا استنجا بالماء گردا محتم بشان دے شریعت دی احتمام کرے دے ودام لازمی دے دا استنجا بالماء نتکدا باب استنجا بالماء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقي المعنى قال حدثنا عبد الله دا مخرج کم دے دا بغداد سدن کے دا سیقہ دے دیو جنا دا مخرج کوي دا چې د نقاریو قال طالوي قتيبة او خلف طالوي خلف حدثنا عبد الله بن يحيى الطام قوم دې ته ویل کېږي چې دا د بل چا سره په وخت واحد کې پیدا شي ورغوني د دینم عبد الله دی او یا عباد یا عبادت ابن یحیی بن سلیمان صفوی هم دی صفوی او یعقوب بن بصری کوشین کړي ابن معین متضعیف ویلي او همدارنګه امام نسائی وی صاحب الحدیث دی حدثنا عمرو بن عون دا عمرو بن عون ابن اوس ابن جعل ابو عثمان واسطی دے دا بزاد کپڑے خرڅولي بصری اوسیدن کې رحمت الله صاحب راوی دے 225 کې وفات شوه دے نو اخبرنا ما خبر راوی ابو یعقوب الطام اگر ول کې د چانا عبد الله ابن ابي مليكه عبد الله ابن ابي مليكه نو اگر ول کې د چانا ابن ابي مليكه عبد الله ابن ابي مليكه ورته عن امه دچانا د مور خپلنا عن امه د مورنا دا مور میمونه بنت ولید دا میمونه دا عبد الله فخبل عبد الله ابن ابي مليكه دا عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكه دا محمد بنيالا دا شنو د ابن زبير دا عبد الله ابن زبير رضی الله عنه قاضي پات شوی دی دا مؤذن نو دی وجنا او دا نبی صلی الله علیه وسلم زمانه من دلوا ثقه او فقيه راوی دے عن امه دا مور میمونہ بنت الولید بن حارث بن عامر دا انصاریہ دا ثقه دا ابن مدی کو محمد کے علامہ موسی کو محمد کے ذکر کرے دا اگر وکی دا تشہیر دلا کلام ہانا قال حضرت شوی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واول وکر پیغمبر اسلام فقام عمر خلفه عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مستوزل عمر خلفه بخوز من ماء یو خوز اڑی دو گوا خوز آگی جویلے کی چاہد اللہ سے لری فقال نقوی ما در خوز یا عمرو نبی السلام علیہ عمر دا سشیدی فقال عمر ویل ما انت توزع به دا عبدی چتا فدیبان او دسو کی قال نبی السلام ویل ما امرتو ما تا حکم ندشی وجوبنا ما امرتو ما تا امر ندشی وجوبنا كلما قلت هر کله چې زبول کوم ان اتوسعو چې زب او دسوما وداسي اویا چې اتوسعو په معنا د استنجي سره ده استنجا بعد القول بالماء وقوما صاحب فتح القدير دا وضو حمل کرے په معنا لغوي باندې چې استنجا بالماء تیرا مراد ده استنجا بالماء تیرا مراد ده
علامہ عراقی حمل کرے وضو شرعی باندې دا څه وایو مراد چې وضو لوغوي نه کته چې مطابقت ترجمه حدیث ترجمه الباب سره نشتا انت مراد استبران استنجاء بالماء استبران مراد استنجاء بالماء او دلته خو توضؤ راغله دي دا او د ذکر راغله دي استنجاء ذکر نو مونږ وایو دا توضؤ مراد وضو لغوی مراد ده وضو لغوی سے شے استنجاء بالماء دا وضو لغوی نے ولو فعلت لكان سنة لو فعلت كذا كان دو كما لكان سنة دا بسنت شي لكان سنة ندا بچه ندا سنت شي نو مانا دادا دا یو طریقہ واجب لازم وګرځي د دین معلومی دا تطور به ما مستحب دی دا لازم نه دی علامہ راقی لو واجب تو کم واجبت علی الوضو کما قیب الحدث نو خامخا زما په امت باندې زما تابعداري چې نو دا واجب دا تابعداري نو دا واجب دا بیا دا واجب وی لکان سنتنا نو باندې وای دا چې نو لکان سنتن نو دا سنت شي نو بیا ودا یو طریقه لازم وګورئ د ما امت باندې چې هر کله قضای حاجت کوم نو هغه نو واست د او تاسو دا د ما امت باندې دا واجب شي د دې حدیث نا چې یو څو مسلې معلومې شوي یو څو مسلې د حدیث نه معلومیږي یو خدا معلوم شو چې فعل پیغمبر اسلام دا سنت دی نه څنګه قول سنت دی دغه دا کار نو کومه لکه قول سنت دی دا څه فعل دویم دا چې عمل د نبی صلی الله علیه وسلم من جانب الله دی او بل دا چې دا سنت مامور به دی اگر کدا فرض نه کوم مامور به دی دی باندې حکم شوی دی عمل د نبی صلی الله علیه وسلم دا من جانب الله دی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ريم دار چکمور دین بنادی کو یسر بانے نہ کو عسر بانے مراد دین دا کو یسر بانے بنادی کو عسر بانے ندی سلورم دار چ خدمت د تلمیذ استاد د پاردا جائز ہے عمر رضی اللہ عنہ مبارک مستری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی ورکی دیو جنا دا تلمیذ چې جنو استاد خدمت کی دا جائز دی بندم دا معلوم شوا چې نبی صلی الله علیه وسلم کله بل تر ما هو اولا به کولا یو شی اولو کو نبی صلی الله علیه وسلم د مصلحت د وجنا کار کړي هغه پوښتنه لکه او د اسمات استنجا کنو اولا دار استنجا وکا او به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک استنجا نه کړی تر دما هو اولا به دا پیغمبر علیہ السلام کړه دې نو دا مسله د دینه معلومیږي نو ځکه ویلو فعلتو کدا کارو کوم لکان سنتا مدام سنت اللهم صل علی محمد كما صليت